او دا دین دی د اسلام اصول دا الله جوړ کړی دي او زمونږ استاسو د خو او د بدو په بنیاد باندې ټولو نه الله په موږ تاسو باندې زیات خفه کیږي، الله په موږ تاسو باندې زیات مهربان دی، الله زموږ استاسو ټولو نه زیات خیال ساتلی دی. نو کوم اصول چې بیا الله جوړ کړی دي نو هغه اصول به زموږ سره د لپاره بهترینی. نو څه شول ټول مجاهدینو سرونه ټیټ نیولې دي او روان دي. کله چې علاقه خالی شوه هغه پوره علاقې والا رالل. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته وایي چې اسلام دومره خسته اصول پسند مذهب او دین دی چې مطلب لکه د اصولو خلاف ورزي وشوه، حالانکه د دې ملګري شهیدان شوي دي، سفر یې کړي دي، زخمیان دي، دی جنگ ګټلې دی، دی علاقه فتح کړې دی، اسلام جنډې پې ودرېدلې دي، لیکن اصولو خلاف ورزي شوې ده، ټولې خبرې دی ولا ختمې کړې او ټول وتل. دومره بهترین اسلام مذهب چې بیا څوک نه قبلی هغه احمقتوب دی، هغه پوره علاقې والا کلمه ویله او د محمد رسول الله په امت کې څه شول هغه شامل شول. اسلام دومره زبردست اصول ذکر کوي. نو دلته قرآن پاک د مشرکین مکه لپاره دوه اصول ذکر کړل چې کله مکه فتح شو 8 هجری باندې دوه خبرې دي، یا به اسلام قبلوي یا به د مکې نه وځي او دې لپاره دې ته 4 میاشتې ټایم ورکړي. 4 میاشتې دا ګوره الله پاک یعنی سورہ برات کی وہی فسیحوا فی الارض 4 اشہر. 4 میاشتې د ټایم شو، 4 میاشتې خو غور او فکر وکړي، 4 میاشتې خو سوچ وکړي که اسلام ته راځي او هم ستاسو غوښه ده، که اسلام ته نه راځي نو 4 میاشتې ستاسو دپاره ډېر غټ ټایم دی چې تاسو د مکې نه وځئ او جزیرة العرب نه وځئ او ځان له نورو علاقو کې سفر وکړي او نورو علاقو کې ځان له کاروبارونه برابر کړي او په نورو علاقو کې ځان له کورونه برابر کړي. 4 میاشتې دا غټ ټایم دی. تبلیغی جماعت والا وی کنه وی 4 میاشتې اول ولګا نه 4 میاشتې غیر بدی بنیاد باندې و چې 4 میاشتې ډېر او غټ ټایم دی چې انسان 4 میاشتې په مسجد کې تیر کی، انسان غور وکړي، فکر وکړي، سوچ وکړي بھئی زما د زندګۍ مقصد څه دی، زه الله راغلی ګلم څه دپاره، زه الله پیدا کړی څه دپاره، ما ته مخکې چې کم سفر دی زما سفر د څه په بنیاد دی، ما ته به سفر کې کم کم څیزونه په کار راځي، من ربک ما دینک من نبیک، د دې درو خبرو جواب به زه د څه په بنیاد باندې ورکوم. هلته به ورځ د قیامت په معنی زما د عمر تپوس کوي، د ځوانۍ تپوس کوي، زما د علم تپوس به کوي، زما د کاروبار په معنی الله تپوس کوي. د دې په بنیاد به زه څومره یعنې تیارې کولی شم، ما څومره تیارې په کار دی. نو 4 میاشتې دا ډېر یو غټ ټایم دی چې انسان څه وکړي دا ورته ملو شي. دې د وجې تبلیغي جماعت والا وایي نه مطالبه د 4 میاشتو کوي. ځکه قرآن پاک هم یعنې کله چې الله پاک سورې توبه نازله کړه نو دغه خلکو له الله پاک د سوچ لپاره 4 میاشتې ټایم ورکړو. بیا کله الله پاک یعنې څه وفرمیل چې کله دا 4 میاشتې څه شي فاذا انسلخ الاشهر الحرم، چې کله دغه 4 میاشتې ټایم چې کوم دې ته ملو شو دا ختم شو، فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، بیا په دغه مکه کې دا مشرکان قتل کوي چې چرته م ولیدل، وخذوهم وینیسئ، واحصروهم قید کې، وقعدوا لهم کل مرصد، په چوک چوک او په لاره لاره کې ورته کښېنئ دې مشرکانو ته. ولې کم خانه کعبه چې الله د ابراهیم علیه السلام د یو الله عبادت لپاره جوړه کړې وه، دوی هغې کې 380 بوتان ودرولي دي. کم مکه چې د یو الله د عبادت بندګۍ لپاره وه، دوی د 380 خدایانو عبادت پکې کوي. کم مکه چې د یو الله عبادت بندګۍ لپاره وه، په هغه مکه کې محمد رسول الله پرې نه خو هغې په هجرت باندې مجبوره کړو. په کومه مکه چې د یو الله عبادت بندګۍ لپاره جوړه وه، هلته چې کم خلک د یو الله عبادت بندګي کوي هغې تکلیفونه ورکول، نو چې کله کم څیز د کم مقصد دپاره هغه مقصد حاصل نه شو، د دې مشرکان د الله په نزد هېڅ حیثیت نشته، وی باسئ په چوک چوک کې ورته کښېنئ او دوی قتل کې قید یې کې. دلته الله پاک بیا یو اصول ذکر کړي دي، څو باسي فإن تابوا، کدی توبه وباسي د شرک نه توبه وباسي، واقاموا الصلاة، د شرک نه پس متصل الله پاک څه فرمایي کدی مونځ قایموي، وآتوا الزکاة او زکات ورکوي، فخلوا سبیلهم، نو لارې پرېږدئ دی ته به اوس هېڅوک هم څه نه وایي. یعنې مطلب کم کافر دین اسلام قبول کو او دی مونځ کوي او دی زکات ورکوي، نو د نور مسلمانانو دله تکلیف ورکولو هېڅ کار نشته، هېڅ د دې حق نشته چې دغه رنګ کس څوکي لار ونیسي. او د دې لاندې علماو لیکلي دي که مطلب دلته خو دا خو د مشرک دپاره دا قانون دی که دی مونځ دی اسلام قبول کی خپل شرک پرېږدي او دی مونځ قایموي زکات ورکوي، نو د لاره به پرې غوښتلې کېږي. ها که یو مسلمان خودی و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة نه کوي، نو فخلوا سبیلهم، د ده لار به اوس نیولې کېږي.
دی به اوس قید کول کېږي. د دې متعلق د صحابو تابعین تبع تابعین یو جماعت د دې آیات لاندې که یو مسلمان قصدن عمدن یو مونځ پرېږدو، قصدن عمدن څه عذر یې نو، نو د نورو ائمو د صحابو یو ګڼ شمېر جماعت په نسبت باندې یعنې دا څه دی، دا واجب القتل دی. اسلامي حکومت به دې قتلی، دې به ختمی، ځکه د حق پاتې نشو په دنیا باندې. چې کله د خپل سر الله ته ټیټ نه کو نو په دنیا کې د دغه سر هېڅ قدر و قیمت نشي، دغه سر دی ووهلی شي. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله او دغه شان د صحابه او نور تابعین تبع تابعین هغوی وایي چې قید یې کې، قید یې کې تا حیات عمر قید یې کې، یا خو به بدی جیل کې د بالمازۍ نه توبه وباسي، دی به مونځ شروع کي، د دې به بیا څه شي، بیا به لاره پرېښودلی شي د ده. او که د مطلب په دغه جیل کې هم دی بالمازه دی مونځ نه کوي نو په هغه جیل کې به هم دی ټول عمر تا حیات عمر قید کېدي، حتی تر دې چې دغه جیل نه به د جنازه څه شي، یعنې دا به اوچته شي. یو قانون. او بل ځای کې الله پاک بیا فرمایي هم د دغه مشرکانو متعلق، یعنی تاسو دې سره به تعلق هم نه ساتئ. او دا مشرکان موږ د مکې نه ولې بار کړل؟ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمه، دی هیڅ خاطر نه کوي د مؤمن په شان کې، نه د رشتهدارۍ نه د تعلق په بنیاد باندې. واولئک هم المعتدون، دا حد نه وتونکي دي. دلته الله پاک فرمایي فإن تابوا، که دا مشرکان کافران د کفر و شرک نه توبه وباسي، واقاموا الصلاة او دی مونځ قایم کی، وآتوا الزکاة او زکات ادا کی، فاخوانکم فی الدین، دا ستاسو وروڼه دي بیا په دین کې، دا ستاسو دي، دا ستاسو وروڼه دي په دین کې. چې کم کافر اسلام قبول کو، دی مونځ قایموي، زکات ادا کوي، دا ستاسو وروڼه دي په دین کې. نو دلته مطلب لکه علماء مفسرینو عبد الله ابن عباس نور ګڼ شمېر صحابه تابعین تبع تابعین او د دې په تفسیر کې بیا لیکلي دي که مطلب لکه یو مسلمان مونځ نه کوي او دې زکات نه ادا کوي، نو څنګه چې الله ویلي دي فاخوانکم فی الدین، چې دا ستاسو په دین کې رور دی، نو یو بالمازه د سره د مسلمان رور نه دی، یو بالمازه دا د سره د مسلمان د رورولۍ قابل نه دی، او زکات نه ادا کوي، دا د سره د مسلمانانو رور نه دی. یعنې څنګه چې وروڼو سره خلک کومه معامله کوي، یو بالمازه مسلمان سره به داسې معامله عام مسلمانان بیا نه کوي. دې تفصیل لاندې لیکلي، نور هم ډېر سخت روایت ذکر کړي دي. لمونځ یعنې مطلب انداسه دي، ما تاسو ته وختي آیات ذکر، انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا. د قرآن د دوستانې چې کوم اصول ذکر کړي دي هغه درې دي. مسلمان چې دوست جوړوي نو الله ورسوله د الله رسول، دریم والذین آمنوا، سورې مائده آیتونه دي مخکې مې ته وویل. خو په مؤمنانو کې هم خلکه الذین یقیمون الصلاة، په مؤمنانو کې به هغه مؤمن دوست جوړی چې کوم مؤمن مونځ کوي، یعنې بالمازه سره به مسلمان سره یعنې الله اجازت نه دی ورکړی چې څنګه یو کافر سره به تعلق نه ساتي، د زړه محبت، د زړه مینه او د زړه هغه تعلق، یعنې څنګه چې هغه سره منې ده داسې یو بالمازه مسلمان سره هم تعلق نه به ساتي. ولې د دې غټه خبره دا ده چې عام معاشره کې موږ تاسو وګورئ، څوک زما د پلار خبره نه مني، څوک زما د پلار خاطر نه کوي، څوک زما د پلار مطلب لکه د یو اصول خیال نه ساتي. تاسو رښتیا وایئ موږ هغې سره مړې ژوندۍ ختمو کو نه ختمو، ختمو کو نه ختمو. تاسو په کارډ کې زما د پلار نوم نه دي لیکلی، او زما د پلار مطلب لکه د دې خبرې خیال نه دی ساتلی. تاسو رښتیا وایئ چې یو سړی زما د الله د حکم خیال نه ساتي، نو ستا پلار ښه دی که الله ښه دی؟ نو د پلار په باب کې خو په پوله باندې دشمني کوو، او د الله په باب کې مطلب لکه بیا آرامخور سره دوستانې کوو، بیا سودخور سره دوستانې کوو. هلته به څه کوئ؟ دې د وجې زما عزتمندو مونځ دا د الله ډېر لوی حکم دی. انشاءالله مخکې جمعه کې تاسو د مونځ څه نور اهمې خبرې دي، خصوصا د قضا، د مونځ د قضا مسله ده. تاسو به دې نه مخکې مطلب مونځونه به مونږ نه قضا شوي وي، په دې باندې مونږ کېدای شي به بالمازۍ په حالت کې هم کړي وي، د پلیتو کپړو کې به هم کړي وي، یا دې نه مخکې مونږ اهمیت مونږ ته نو معلوم، یا مونږ ته مسلې نه وي معلومې، مونږ به ډېر مونځونه د واجباتو د وجې خراب شوي وي، د سهوا د وجې واجب خراب شوی دی، د فرایضو د وجې څه شوی دی، یعنې هغه خراب شوی دی. ځکه د ډېر د مونځ په باب کې بلکې د الله د پوره دین په باب کې مونږ ډېر زیات سادهګان یو که نه، بیا مونږ څه شو، بیا ځان نانجاڼه کړو. د دنیا په باب کې هم مطلب لکه ډېر هوښیار یو، لیکن د الله د دین په باب کې بیا ډېر زیات مونږ ته سادهګان شو. په مدینه کې داسې اقامت شروع کېدو والا دی، یو سپین ږیری کس و، نو ما ته وایي
وی چې یو مسلې تپوس نه وکړم مې وکړه وی ما اودس شردام زما نشته ما ته پته نه و دلته دا جمع ودرېږي نو که زه دا مونځ وکړم او د اودس شردام له وروسته وکړم ځکه تکبیر الله رانه فوت کېږي نو که دا مونځ داسې اودس شردام وروسته وکړم نو زما خیر داسې ګناه به پکې نه ما ته نه وی تکبیر الله رانه ځي مې خیر تکبیر نه دا پوره جمع دې نه لاړه شي اول اودس شردام وکړه د الله حکم دی چې کله تاسو مونځ ته ودرېږئ اودس شردام وکړئ اودس شردام کې 4 فرض دي د 4 فرضو اصول دي بیا نه هغه وی ښه وی موږ دا رنګونه ډېر کړي دي چې دا رنګه جمع تیاره به وه نو اودس شردام کول دي یا مخکې یا وروسته مونږ به څه وکړو مونږ به خپل لمونځ به وکړو ما نه دا اصول دي زمونږ خلک په ډک او په تش رکعت باندې نه پوهېږي بعضې مسایل داسې دي چې هغه دومره سخت دي چې دلته ما نه خلکو باقاعده تپوس کړی چې مونږ خو فرض په دې بنیاد کوو چې دا د الله عبادت دی او سنت په دې بنیاد کوو چې دا د نبي علیه السلام عبادت دی تاسو رښتیا وایئ په دې عبادت دا چېرته رسېدلی دی سنت په دې بنیاد باندې کوو چې دا د نبي علیه السلام حکم دی او فرض په دې بنیاد باندې کوو چې دا د الله حکم دی بھئی دا درته چا بولی دی که فرض دی که سنت دی که نفل دی نوم عبادت دا د الله جل شانه دی ها طریقه پکې د محمد رسول الله دا چې موږ ته ودرېږو ګس لاس لاندې خېپې د پاسه دا د محمد رسول الله طریقه ده چې موږ تاسو ته ښولې ده عبادات ټول د الله جل شانه دي طریقه پکې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د وجې ان شاء الله مخکې جمعه کې کوم موقع وه مفتي صاحب یعنې هغې به ان شاء الله راشي تاسو به د قضا مونځ دغه شانتې د فرایضو سره چې د فرایضو حفاظت وشي د سنتو اهتمام کوي عام زموږ د نوجوانه طبقه دی تش فرض کوي وایي مړه سنت کو دې وکړل کو دې ونه کړل یعنې په دې باندې ګناهګارېږي نه په دومره ذهن کې یاد ساتئ سنتو پرې خستولو والا نه الله د فرض توفیق اخلي څوک سنت پرېږدي د الله پیغمبر د ماسپښین 2 رکعته سنت چې 4 رکعته سنتي بیا 4 رکعته فرضي بیا 2 رکعته سنتي دغه سنت د الله د پیغمبر نه پاتې شول کور ته لاړو مازدیګر مونږ نه پس ورته رایاد شول د الله پیغمبر مسجد ته راغلو هغه 2 رکعته سنت یې وکړل د دې څه مطلب دی که مطلب لګا یعنې که دې وکړل کو دې ونه کړل دواړه برابر دي د الله پیغمبر د مازدیګر مونځ نه پس به کول دا سنت د سنتو ځان له مسله ده د سحر د سنتو ځان له مسله ده صف کې د درېدو مسلې دي حدیث پاک کې راځي وایي تاسو صفونو کې سم ودرېږئ ګینې دا شکلونه به د خنزیرانو بیزوګانو کوم زموږ صف کې به څوک به داسې ولاړ چا به خپې داسې وي د چا خپې داسې وي د چا به اوږې چنګېدلې وي د چا به اوږې نی چنګېدلې د چا به خپې مخکې وي د چا به وروسته وي یعنې دومره د ناراستیا اظهار یې کړی دی چې دا شکلونه به درله مسخه کړم په صفونو کې سم ودرېږئ د صف ځان له یوه مسله ده اهم مسله ده انشاءالله بله جمعه کې به تفصیل وکړم یعنې دغه صف کې شاته ځای فارغ دی یعنې صف کې څه شو یعنې یو کس اودس شردام مات شو هغه ووتو نو دا خلک به په مانځه کې راځي یا په دی نه راځي هغه رستنی به رامخکې کېږي هغه هم نه راځي دی به را دی خوا کېږي لکه مثال کے طور پر یعنی هغه اتصال را نلو د صف په خپل منځ کې د یو صف والا مونځ نه کېږي اتصال واجب دی په مانځه کې الله پیغمبر فرمایل ګوره وی چا مطلب لکه دا رنګ صف کې نیمګړی ځای ډک کو دی به الله خپل رحمت سره یو ځای کي که چا دغه ډک نه کو دی به الله د خپل رحمت نه لري کی یعنی صف سمول دا یو اهم مسله ده د الله پیغمبر به ولاړو تیر به وسره او ټول صفونه به برابر کړ مسجد نبی کې کو ارسمر پسونو خلکو ټول صفونه به برابر کړ غینه پس الله پیغمبر رالو بلال تبي ویل بلال اقامت شروع کا اهم مسله ده صف جمعه د راتلو د نکیدو اهم مسله ده جمعات کې منډه وال شریعت دین من فرمایلی دي رکوع کې د امام مونته د دې څه مطلب دی د څه صورت دی دا اهمي مسلې دي زمایت مندو دا ما چې مطلب لکه جمعات نه راغلم او مونږ مو کو یعنی 15 شپې تکاله حدیث پاک راځي 2 شپې تکاله مونږ به کړي وي یو مونږ به د الله په نسبت نه قبول شوی عمل نامه کې یو مونږ نه کله رکوع سمانه ده کړي کله سجده سمانه ده کړي کله دی واجب پاتې شوی دی نو کله دی موږ فاسد شوی دی کله دی فرض پاتې شوی دی نو کله مثال کې دوه پر موږ ته مکروه شوی دی کله سنت اهتمام پکې نه دی کړی نو کله دی مستحبات پاتې شوی دی دې د وجې دی جمعې منزله لښانتي په وخت راځي جمعات کې پناست باندې ګناه ده که ثواب ده دا ثواب نه دی خو چې د الله کور تاسو شو انډم خو د ګوخم وخت اوخ قیمتي دی که انډه قیمتي ده
اوخ په 2 لکه دی او انډه په 100 روپۍ ده نو سره شوی 2 لکه روپۍ ډېری دي که 100 روپۍ ډېری دي چې کم ټولو نه اول رالو هغه ته د اوخ برابر ثواب ملاويږي کم چې اخر کې رااله هغه ته د انډه برابر ثواب ملاويږي تاسو شوی دنیا د پاره خو دومره خيار والله چې وو سمندر هم پار کړل لاړو هغه دنیا د پاره خو دومره خيار چې د زمکه تل تک شو دنیا د پاره خو دومره خيار چې په امتیازو کې دنه مطلب لګه مو جراثیم معلومول شي چې دغه کم جراثیم دي دنیا د پاره هم دومره چې انسبل بر مطلب لکه خلق سپوږمۍ ته وختل څوک د سمندر تل تک وشول خلکو کمی تجربه وکړي د دنیا لپاره ناس بدل دی په امریکا کې برای راست خبر کې دا ټول د دنیا ترقی ده کنه او د دین لپاره بیا اللهم انا ناراضي بیا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك دغه بیا ناراضي دنیا کو ډیرم پته راکې شي بس مرګ رالو خبر ختمه او چې دین نو کنه مرګ رالو تکلیفونه شروع دې ان شاء الله مخکې جمعو کې به د دې متعلق به ان شاء الله ان څه کو په وخت باندې راځي نو سبا وره ان شاء الله سبا زده کې واخر دعوانا الحمد